زمونږ د دې وطن وخت ډېر نازک دی په دې وخت کې، خو دې کې زمونږ د ټولو پکې خپله حصه ده. تاسو وګورئ نن په اخبار کې، نن په سوشل میډیا باندې ځای په ځای باندې چا لکه چینی سټور کړي دي، چا غوړي سټور کړي دي، چا سریه سټور کړې ده. اواز بیا وکړي یاره ټول شي افغانستان ته روان دي. افغانستان ته نه روان، دغه ذخیره اندوز چې دي دا پروپاګانډا خوره کي یاره افغانستان ته هر څه لاړو، بیا په کنټرول باندې مارکیټ ته یو شی راځي په خلکو باندې ګران خرڅوي. ورونو تاسو ته چې په کوم ځای کې ذخیره اندوز ښکاري، تاسو حکومت ته ښایي، تاسو ټلیفون کوئ چې به د پلانکي سره 2000 بورې 10,000 بورې چینی پرته ده، حکومت به په ایکشن اخلي. آرمی چیف دا اعلان کړی چې یاره موږ اکراس د بورډ احتساب کوو، زه ورسره ټولو نه مخکې یم، زما د اقام ورسره ټولو نه مخکې. که په هره پارټۍ کې غل دی، ډاکو دی، مفاد پرست دی او یا د نوکرو د خرڅولو والا سړی دی، بالکل دی راونیسي. که په بیوروکراټسو کې دی، بالکل دی راونیسي. که په هره محکمه کې غل دی، ډاکو دی، د دې ملک ریاست ته نقصان رسوي، په کار دا چې موږ هغه راونیسو، په جیل کې واچوي، سزا وله ورکړي، قید یې کړي. د دې وطن حالت به کله سمیږي؟ کله به سمیږي؟ 75 سال خو زمونږ وشو، موږ پکې واړه سپین شو، سپین ږیري پکې لاړ، هغه وفات شو. موږ به کم پاکستان د خپلو وړو بچو ته پرېږدو؟ نن وګورئ، نن د شرم مقام نه دی چې یو افغانۍ د پاکستان د 65 روپو برابر ده. یو افغانۍ چې 50 کاله په افغانستان باندې جنگ شوی دی، د هغې پیسه زموږ نه اوچته شوه. د دې نه دلیله وخت په موږ باندې راتلی شي. موږ په افغانستان باندې خفه نه یو، خدای پاک دې نور هم ترقي یافته کړي، خو زموږ د خپل وطن سره څه وکړو؟ په دې خپل وطن کې زموږ 50 روپۍ د یو افغانۍ برابر ده. ټکه پسې موږ خادله، موږ ویل د یوې ټکې سړی نه. نن چې زموږ د یوې ټکۍ 100 روپۍ برابر دي. زما ورونو سوچ پکار دی، دې وطن له بل څوک نه راځي، دې وطن کې بل څوک نه اوسي. په دې وطن کې ما او تا او زما او ستا بچي به اوسي. که دا وطن پرامن او خوشحاله او ترقي یافته او د قانون او کمراني وه، نو موږ به خوشحاله یو. که نه بدامني او زما او ستا ذهن منتشري چې هرکه زه د کوره وځم، سړی مې ولي یا بېعزته کېږم یا خرابېږم، ذمهوار به څوک وي؟ ژوند به څنګه تېرېږي؟ زما ورونو، کومه پارټي، کوم سړی چې ستاسو ښه خدمت کولی شي، ستاسو ښه خوشحاله ساتلی شي، ستاسو ښه خبره اورېدی شي، هغه سړی را مخکې او د علاقې مشر کړي چې ستاسو کار وکړي.